اے سودخور یاد ساتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی درهم ربا یأکله رجول وهو یعلم اشد من 36 زنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی څوک چې عالم وي خبر وي په حرمت د سود سره او بیا هم سود کوي نو یو درهم تر شپږ دیرشو زناګانو بدتر ده په ګناه کې. څوک چې په دې خبرې چې سود ډېره سخته ګناه لري بیا هم دی سود وکړي وایي ورپوي چې څوک په سود واخلي یا یې ورکړي تر شپږ دیرشو زنا او بدتر ده په ګناه کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا يدخل الجنة اللحم نبت من السحت وكل اللحم نبت من السحت كانت النار أولى به. علیه الصلاة والسلام فرمایي نه داخلیږي هغه غوښه او جنت ته چې د حرامو څخه شنه سوې وي او هره غوښه چې د حرامو څخه شنه سوې وي په اور سوځل ورته لایق ده. نبی علیه الصلاة والسلام لعنت ویلی ده پر خوړونکي د سود او لعنت یې ویل ده په سپارونکي د سود او لعنت یې ویل ده پر ګواه کوونکي د سود او لعنت یې ویل ده پر لیکونکي باندې د سود. یعنی یو دوه کسان سود سره وکړي دریم کس یې ولیکي پر دې باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی ده. دوه کسان سود سره وکړي دریم کس ورته وایي زه ګواه یم پر دې باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی ده. دوه کسان سود سره وکړي دریم یې ورسره وړي کومک ورسره کوي پر دې باندې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی ده. دوه کسان سود سره وکړي دریم یې د هغو دوو په منځ کې د یوه ضامن سي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دغه باندې هم لعنت ویلی ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح رجل امه. علیه الصلاة والسلام فرمایي سود 80 جزء ده هغه کمترین جزء داسې ده لکه سړی چې د خپل مور سره نکاح وکړي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض الرجل فلا ياخذ هديه. عليه الصلاه والسلام فرمایي کې یو سړی بل سړی ته قرض ورکړي بیا دې هغه څخه تحفه نه قبلوي.